बाब الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله منز جماعت سره کول واجب دی. مخکې باب کې تاسو دا ویلي و چې یو سړی مریضي نو هغه د مرض کم یو حد دی چې هغې باندې سړی د هغه نه وجوب د جماعت ساقطې دی شي. دې دپاره خو د حدیث ډېر پیش کړو، خو یو داسې حدیث چې ډېر بنیادي و هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض الوفات کې هم جماعت سره مونځ نه پرېښی. که یو سړی داسې وي چې د هغه د بوتلو څوک نه وي یا تلی نه شي نو بېشکه معذور دی. دلته اوس باب چې کوم دیږ دی امام بخاري رحمه الله هغه دا دی چې باب الرخصة فی المطر، جماعت نه یو سړی څه عذرونه دي چې د هغې د وجې دی د ده نه جماعت سره که مونځ فوت شي نو دی ګناهګار نه وي، وجوب ساقطي. هغه څه شی دی؟ باران دی، داسې باران چې د انسان جامې په هغې باندې لوندېږي، او داسې خټې چې انسان پې کې ډوبېږي، دې سره وجوب د صلاة الجماعت ته ساقطېږي. خو دا خبره به دومره هلکه نه اخلو څنګه چې خلک اخلي. ځکه محدثین او فقها چې په دې کم بحث کوي او بالخصوص المغنی وغیرہ هغوی دا وایي چې باران دومره تیز وي چې د انسان جامې وچې نه پاتې کېږي. چې مسجد ته لاړ شي او جمي نو دی به څه ګزاره کوي. خو که بالفرض یو سړی دی هغه سره چتری شته دی یا بارانی هغه سره شته دی نو هغه دپاره علت ثابت شه که ثابت نه شو؟ دا خو علت نشته دی، عذر نشته هغه دپاره. یا وهل کیچړ خټې، زما په خیال داسې کلې به نه شاید چې اوس وهل شدید وي چقړي، نو بېشک دا گنجائش به وي، لیکن په هغه ځای کې چې هلته کې دا قسمه تکالیف موجود وي. نو که یو سړی دغه شانتې د دغې عذر د وجې جماعت پرېږدي نو دی به ګناهګار نه وي. موږ خو لنډه خبره دا کوو چې زموږ زمانه کې خلک ته ګاڼی وار لځي، په باران کې هم ځي په خټو کې هم ځي، ټرک هم په باران کې ډکوي، ډیوټیل هم په باران کې ځي. نو دا محض یو بانه ده، گنجائش تره، لیکن هغه چاته چې هغه ته واقعي معذور دی. المغنی د ابن قدامه دی باندې مفصل بحث کړی دی او ډېر ښه بحث یې کړی دی. د حدیث هم خیال ساتلی دی او د فقهي اجتهادي څیزونو هم خیال ساتلی دی. نو د هغې نه به دغه جوړېږي داسې چې ما وویل. رخصت فی المطر والعلة، علت بیماری ته وایي. ان یصلی فی رحله، چې دی په خپل رحل کې مونځ وکړي. رحل کورم کېدی شي، رحل سفر کې هم کېدی شي، رحل کور ته ویلی شي، رحل خیمې ته ویلی شي، دواړه دپاره مشترک لفظ. ان یصلی فی رحله. حدثنا عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ ابن یوسف د امام بخاری رحمه الله استاذ عبداللہ ابن یوسف التنیسی 218 ہجری کې وفات شوی دی. هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړو مالک بن انس بن مالک، امام مالک رحمه الله 179 ہجری کې وفات شوی دی. عن نافع هغه د عبدالله ابن عمر آزاد کړی شوی غلام. فرمایي چې ابن عمر اذن بالصلاة، اذان یې وکړو د مانځه دپاره، فی لیلة ذات برد وریح، په داسې شپه کې چې ډېره یخني وه او ډېره تیزه هوا وه پکې. دا واقعه کوم ځای شوې وه؟ د امام بخاري روایت کې اجمال دی. د امام بخاري د روایت کې اجمال دی. دا د مدینه منورې واقعه نه ده. سنن ابي داود کې د دې تفصیل موجود دی.
हदीस नंबर दारे किताबुस्सलात 2 और बाब दे बाब तखल्लुफ़ अनिल जमात फ़िल लैलतिल बारिदा 214 और हदीस नंबर 1060 और 1061। हद्दसना मोहम्मद बिन उबैद हद्दसना हम्माद बिन ज़ैद हद्दसना अयूब अन नाफ़े अन्न इब्न उमरा नज़ला बिज़ंजान ज़ंजान दुआतसरा सैयदना इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा सफ़र लतो नुकुस शो पद ज़ंजान के ज़ंजान ख़त्ताबी वही बेफ़त्ह ज़ाद सुम्मा नूनान बैनहुमा अलिफ़ुन ज़्वाद दे द्वनुन दी और दनुन पमियंस के अलिफ़ दे। जबलन आला बरीद मिन मक्का दा गर्द आला बरीद मिन मक्का बरीद डाकता होएगा बरीद वही डाकता पख्वा द डाक निज़ाम सो अस्प बाने बे डाकुड़ो अगे नमक के इंसाना बाने बे उड़ो दो तेज़ रफ्तार कसान बहु मसलन अगीबा यो मील पूरे मंडा वाला डाक वदी सरो मील पस बाई तनोर कसान नास्तु अडाक वदी अगील और करनो मील पस बनोर कसान नास्तु बरीद पख्वादा तरीक़ा दा दो बरीद और द्रे बरीद दागे दा पारा ख़ास पैमाना वाच दुमरा मज़ल पस बा यो सड़े उलाड़ी दलते के दा गर्द दा अरब और डाक चिकम दे ख़त ता आपस ताल्लुक़ च बसा दो ना वपो असुन बांध दो तो दा जबल आराब बरीद मिन मक्का द मक्के न बाहर यो जबल ले द यो डाक सो खमसतों व 20 मीलन 25 मील यानी 25 मील पर फासिला बांधे दाया उज़ैर ज़ंजान दा सफ़र शुगर दाशो सफ़र अदा द मक्के न बाहर दे बरीद में मक्का द मक्के मुकर्रमे न बाहर दे दा द मदीने मुनव्वरे वाक़या न दा फ़ी लैलतिन बारिदा फ़अमरल मुनादी चाचे अज़ान को नागत हुए चित आवाज़ का अनिस्सलातु फ़िर रिहाल उम्दा शान हदीस और पसे बलम दे लिखी 1061 के बस जमक सिर्फ दे ज़ै सरा ताल्लुक़ नूर हदीस के अलता नूर इजमाल निश्तर फ़ी लैलतिन ज़ात बर्दिन व रिहिन एक यखनीम व हवाम व मुहद्दिसीन लिखी फ़ुक़हाम लिखी कि रीह दशपे उज़र दे जमात तपारा लेकिन दरवज़ रीह उज़र न दे सिले व तूफ़ान दशपे उज़र दे और दरवज़ उज़र न दे दलते के ख़कारा दलील दागेदारे फ़ी लैलते ज़ात बर्दिन व रिह पता कैन चादाने ज़रूरत पगी निश्तर दशपे दगा मसला सुम्मा क़ाल अला सल्लु फ़िर रिहाल हय्या अलस्सलाह हय्या अल फ़लाह पदे बेसवेल सल्लु फ़िर रिहाल मुंज़ु के फ़िर रिहाल अर्रिहाल अद्दुवर वल मसाकिन वर रिहाल अर्रिहाल मुश्तरक दे शामिल दे कूरनो तम दास्तोग ने जै तहम और की जाओ तो अवदारेंगे टेंटुन तहम चिकले यखनी डेर ज़्यादा ही लेकिन मरी के वसले संग मुझ कई बार बस मसला मालूम है शो दा चले को सुम्मा क़ाला बेओ फरमायल दल तरदीद पर दा हदीस मौकूफ़ थे ये सहाबी ज़ाती राय दा तरदीद पर ज़ाती राय दा अगदा चल उख और सहाबे इकरामो ज़ाती आरा आया अगबरत को लिशी और दियो इमाम राय दे कबूल गलिशी नन सबदाय और बहस देख यो सड़े दियो इमाम मुज्तहिद पैरोकार दे नागा द मुज्तहिद राय न प्रीदी और द सहाबी राय प्रीदी और देना इल्मी मबाहिस ब्या पैदाशी चे द चा राय ला एतबार दे
د چا اجتهاد له به اعتبار ورکو. خو دې کې بهتر دا را چې د صحابي رائے له اعتبار ورکړی شي. د امام مجتهد رائے دی په دې سلسله کې پرېښودی شي. ډېر شي څیزونه داسې شته دی چې د صحابه کرامو په ذاتي آراو کې موجود دي، لیکن دا امام مجتهدین اجتهاد د هغې نه خلاف دی. نو په دای صورت کې بهتر دا را چې سړی امام مجتهد پرېږدي، ځکه چې امام مجتهد زیات نه زیات به مونږ دا ووایو چې بالفرض تابعي دی، او صحابه کرام هغه مجتهدین هم دي او صحابه کرام صحابه دي. نو صحابیت د مرتبه د وجې د صحابي اجتهاد چې کوم دی هغه زیات اصوب ښکاري. د دې مطلب دا نه چې دا بل غلط. علماء علمی انداز کې خبرې کوي، د بې علمه انداز کې خبرې کول سړی شرموي. څه خبره چې کوي د علم هغه علمي انداز کې وکړي، ایک ډېره زیاته فایده یې. که یو سړی په هغې اعتراض کوي یا بحث پې کوي وه هغه زموږ ذمہ داري نه ده. د خلکو خولې بندول دا د چا ذمہ داري نه ده. خپل خبره خپل دلیل هغه د په ښه لهجه کې خلکو مخې ته پیش کړي. په دغه امر زموږ کار ده. خو تر دې ځایه پورې دا د صحابي قول دی. د صحابي ذاتی قول کې چې کله د هغې خلاف کې د صحابي قول دی نو بیا دې کې دلیل نه بیا دلیل بنیادی طور د صحابه کرامو اجماع کی. ما چې کوم لومبه خبره وکړه هغه دا وکړه چې د صحابي د قول خلاف د یو مجتهد رائے ده، او د مجتهد رائے دی د صحابي د رائے دپاره پرېښودی شي. خو یو داری چې یو رائے ده یو عمل دی او په هغې کې د صحابه کرامو آراو کې تضاد دی. هغه دا نه چې ته فلانې والا فلانې واخله، فقی والا افقه واخله، افقه والا دا د خلکو ځان له خبرې دي. ایک اصول لای چې اول هغه رائے وګوره چې هغې کې خلفای راشدین یو طرف ته دي، اول هغه قبول کړه. نو بیا د هغې نه وروسته فقهای سبعه دي، دا معلومول غواړي. افتا چې کوم دی د دې څه اصول وي نو په هغې کې یو اصل دا دی چې د صحابه کرامو آراو کې اختلاف پیدا شي نو هغې کې دغه طریقه ده چې خلفای راشدین کم پهلو کې دي نه دی واغستی شي. د هغې نه بالفرض مسله خاموش ته نو فقهای سبعه وګوره د هغې څه رایه ده، هم صحابه کرامو کې دي. که بالفرض هغې کې هم څوک نه وي نو بیا وګوره هغه صحابه چې د هغې فقاهت مشهور دی، لکه سیدنا ابو هریره کان یفتی فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم، اب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې فتوا ورکوله. دارنګې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، سیدنا زید، یا فنونو ته وګوره چې که بالفرض تعلق میراث سره وي نو عبدالله بن مسعود او سیدنا زید بن ثابت، دا ځان یو مستقل فن دی. بیا خو بار کې خبره علمی انداز کې کول پکاري. بیا هغه فرمایل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یامر المؤذن اذا كانت لیلة ذات مطر ذات برد و مطر یقول الا صلوا فی الرحال. رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن ته ویل کله چې به شپه څه شی وه ذات مطر برد و مطر، دا کان یامرو اس قاعده خدا را چې کله فعل ماضی فعل مضارع باندې کان راشي که نه کان یفعل و کان لا یفعل دا استمرار فایده کوي. لیکن دا قاعده کلیه نه ده. ډېر کارونه بدایي چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کړي او د هغې لپاره به کان یفعل کذا الفاظ استعمال شوي. دې کې هم د ډېر هوښیارتوب تتبع او تلاش ضرورت ده. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ماسخوتن په وترو پسې 2 رکعاته په ناستې مونځ یو ځل لیدلی شوی دی، لیکن د هغې روایت چې ګورو نو کان الفاظ دي په هغې کې. کشکول کې ما داسې عبارات جمع کړي دي دې لپاره چې علمي طور خبره واضح شي. ځان هغه خلک مه جوړوئ چې بس هغه ون وے ټریفک چلی څه شی نه ګوري.
تحقیق کوي د یو څیز خلک وي دا سنت دي چې په وتر پسې 2 رکعاته په ناستې وکړي چا وایي چې سنت دی دغه سنت نشته دا خو د هغه یو ځل عمل له او جواز د پاره ده او موږ د پاره سنت په دې باندې نه دی چې موږ په ناستې باندې مونږ کوو زموږ اجر کمیږي نیمیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجر نه نیمیږي بس موږ خلک خار سره بیا سنت وایي کنه هلته کشکول کې دی بشمیر امثال مالی کړي ګڼ مثال لا چې هغه عمل به یو ځل ثابتي لیکن د هغې لپاره به صحابه کرام یا روات د حدیث د ماضی استمراری لفظ استعمالي او د هغې نه اکثرو خلقو ته دوکه لګي دا وسو ځلې شوي دا تاریخ ولټوي خلک بیا چې مدینه منوره کې څو شپې دومره ډېر باران شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر ځل ویلي دا صرف یو ځل شوی صرف یو ځل شوی دی هغې کې دغه مسله محدثین او فقها دا لیکي که چا ډېر زیات ثابت کړي دی نو یو ځل بله داسې راغلی ده هغې کې هم د محدثینو اختلاف دی چې آیا واقعي داسې وه نو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې یامر المؤذن هغه به حکم کو مؤذن ته وینا به کولا مؤذن ته اذا كانت لیلة ذات برد و مطر کله چې شپه به داسې وه چې به یخواله او ټنډک به باران به یقول و فرمایل به الا صلوا فی الرحال الا صلوا فی الرحال خبردار رحالو کے منزو کے رحال کی منزو کے خودے کی اجازت ملو شو رخصت پا باران کی باران آغا باران چا آغا دا انسان کپڑیل بندی او وحل شدید بھی اور اس تو وضاحت برادی دی بل باب کے چے دمرا وحلی چے انسان پگے تر نیم اخپے پورے پٹی زنګونه پورې پکې پټي کې دومره وحل لګ دا چې معمولي باندې کیچل دی ته بس باندې ګوره نوکرې لمنډي وي او دغه لپاره باندې جوړ کړي جماعت تبارک ولې حدیث موجود دی حدیث ما تیر درس کې ویلو جن کې یو ځل په عمل وکړه بس ټیک دا خامخا په ضد کې راشي د فقهاو سره چې نه جي ثابت تا بس لہذا زبر کومه کوي لګیا نه دا ضد و عناد کدا فقها کی او که محدثین کی دا خنه گئی صحیح طریقه دا نه ده د ځان نه د ضد عناد او هټ درمه دا طریقې لري څنګه چې یو شی ثابت ته بس شانته وکړه عمر کې یو ځل ثابت ته تی عمر کې یو ځل وکړه تاسو سره چترېش ترې تاسو رستا سړک پوخ دی ستا لار په خره ستا په لار کې لایټس لګې دي دا څه تکلیف ده یعنی عذر موجود دی نو ټیک دا چې تیار نشته دی بالفرض بهر ته وځې که ته دکان ته نه دی که ته سروس له نه دی نو ټیک ده نور حسیر دپاره دی لیکن د مونځ دپاره بس معمولی غوندې شی پکار دی چې بانه جوړه هي چې جماعت کې مونځ نه کوم کور کې وکړم دا مناسب نه ده په دې کې دومره توسع نه کار ماخلې جواز مونږ قائل یو اوس هم قائل یو او انشاءالله کې داسې موقع رالی چې مونږ ته جماعت ته راتلو کې واقعي تکلیفي مونږ سره چترې نه وي مونږ سره بارانې نه وي زمونږ کپڑے چې کوم دی لوندېږي نو انشاءالله مونږ به کوو په دې عمل اسے بانے نه لټو بانے اسے ملټې دې ته اتباع د سنت نه وایي دا معفو عنه وي کروس لبر دا فقط ولټه کړه د ستنې د سر پشانته د روس لبر د ګندل چې کوم ستنې داغه سوکې پشانته چې کوم داغونه پریوزي په کپړو باندې هغه معفو عنه وي لیکن حرج دی بس دین کې آسان تیارا دومره ګران نه څومره چې شیخان ګران یې که نه پوه شئ دی هر شی ډېر ګران کې هر شی دومره ګران نه دا خو حدیث کې د دې نه واضح راځي مخکې ویلی د حدیث مونږه چې صحابیات براتلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغې شکایت وکړه چې موږ په لارې راځو نو زمونږ څادرونه هغه اکثر لوانده یا مونږ چې راځو نو څادر خو چې خو مونږ په داسې ځایونو راځو چې هلته امتیاز وي د سر وخ او زمونږ چې کوم دی نو هغه څادر یې لوندېږي چې راشو دلته کې راهو کې ښودی هم نه شي خو یو څادر ده نو چې هلته بیا وسه کوو
هغه ورته وایي چې کله تاسو دا لوند ځای نه رادې خوښئ نو وچه ځمکه وي چې په هغې باندې هغه څادر راښکلي کېږي نو هغې وځي او جي هغه دغه طهارت دی بس زموږ خو داسې علاقې چې هلته کې ګډې بېځې ډوي نه لیکن بیا هم زمونږ شک دومره ځای ته رسېدلي چې مونږ سهولت مهولت نه پېژنو هسې شک کوو یاره څه به شوي په شک خو مسله نه ثابتېږي خبره مسله په یقین ثابتېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو چې کومه وچه ځمکه باندې ستاسو څادر راښکې شو نو ستاسو څادر پاک شو په دې کې لمونځ کېږي اوس څوک عالم دا نه بیانوي ولې هغه سره دا فکر دی خلک جي احتیاط نه کوي نو خلک خو احتیاط نه کوي خو ته د کتمان حق ګناهګار شوې که ته مسله وکړه یو سړی غلطه استعمالي هغه پوه شو کارې پوه شو ډېر شي څیزونه داسې دي چې خلک د هغې استعمال غلط کوي شرعي اموري د هغې دا مطلب نه وي د مسله مه بیانوه مسله صحیح بیان کوه خلک پوه شه کارې پوه شه هغې ته بیا رسول الله صلی الله ویلي چې ستاسو پړونې دي دومره وي چې هغه بس ګیټۍ پورې دي هغې په هغې خوشحاله نو هغې بیا مونږ خو ښکارو یا د هغې زمانې صحابیات با حیا وو که نه یا خو اوس فیشن دی اوس خو د زنانو فیشن دا چې د هغې نیمه پنډه ښکاري که نه دا خو بل یو دلال دی یو ګمراهي ده او بې حیایي ده لوی لوی خلک یو هغه مطلب دا چې خپلې لور ته خپلې انګور ته خپلې ښځې ته دا نشي ویلی چې ساره خپه ولې ښکاري او کار ډېر خراب شو خو د اصلاحو صحابیاتو دې څیزونو ته ډېره توجه کوئ ماشومان زنانه ماشومان جینکۍ هغه د ابتدا نه دی جنګي منګي کې مدد کوي صحیح پورا ډرس هغې ته اچوي د هغې وجود اکه وړه ده او که لویه دا عورت دی زمونږ تصور دا دی چې څنګه ماشوم د هغه وجود عورت نه دی نو دارنګې د ماشومې وجود به هم عورت نه وي دا فرق دا د چا خولی د ډېرو خو علمي کورنو ماشومان چې مونږ ووینو ډېر افسوس راشي راله جانګې ورته اچولي دي دی نه د الله څخه ښکاري ټول دا ګناه دی دا غلطۍ دي دا پلار مور کوي او هغه پلار مور یې کوي چې ځان ته پوهه وایي او ګناه دی ډېر داسې ګناهونه کېږي مثلا یو ماشوم دی مور به پیشاب ته نیسي نو قبلې ته وله مخ کړي دا د مور غلطي ده پلار له پکاري چې ورته ووایي چې دا قبلې ته مه مخ کوه مه شا کوه فیمیل به هغه به کښېنئ د خلکو په مخ کې پیشاب ته باتروم ته بوځه یعنی دا تصور غلط دی چې دا بالغ شي نو کنه دې پرده وي دا تصور غلط دی خبره دا ده بنیادي چې ماشومه ده نو دا د اوس نه د دې ټول وجود عورت که د هغې عضو مخصوصي او که د هغې سینه‌یي او که د هغې لاس دا عورت دی او دا که د اوس نه موږ دغه شانته عادت کړو نو بیا د ته جامع اغوندې او دا نه اغوندې دا ډېر لوی غلط رواج دی او په ډېرو ښو کورنو کې دی داسې خلک چې ځان ته پښتانه وایي ځان ته علما وایي تبلیغیان وایي اهل حدیث وایي قرآن او حدیث داعیان دي لیکن هغې کرم داسې څه نه کېږي دا ډېر غلط کار دی نه دي کول پکار بارکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې حواله ورکړله سیدنا ابن عمر چې کان یامر المؤذن اذا كانت لیلة ذات برد و مطر یقول الا صلوا فی الرحال دا به ویل دا د فقهاو د محدثینو دا رایه یوه ده دا یې تا ته معلومه وي دا څه ناشدني نه ده دا بحر الرائق دی د کنز شرح لومبنی جلد صفحه 346 ومنها انها لا تجب الا على الرجال البالغين العاقلين الاحرار القادرين عليها من غیر حرج دا مونږ چې وایو جماعت سره مونځ واجب دی نو دا خو په چا واجب دی په ډېرو خلقو واجب دی البته دا نه دی واجب مگر په هغې نارینهو چې بالغ وي او عاقل وي او احرار وي یعنې یو سړی حر دی عاقل بالغ دی نو د باندې د جماعت مونځ واجب دی جمع سره مونځ واجب دی
او داسې عاقل بالغ چې قادرین علیها چې جماعت ته پتلو باندې قدرت لري، قدرت پکې هم شرط، من غیر حرج د تنگسیانه بغیر، فلا تجب علی شیخ کبیر لا یقدر علی المشی و مریض و زمن و اعما، دا بنی واجب پاغی بوډا باندې چې قادر نه دی پتلو، یو سړی آزاد دی لیکن تلی نشي، قدرت نه لري، او داسې مریض دی او زمنا خلک جو ته مزمن وي، هغه مرض چې هغه ډېر عمریخ، مزمن زمنا، و اعما سترګو باندې معذور دی، قاعد یې نه وي، نو دې سړي باندې دا نشته دی عند ابي حنیفه، د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دغه. بیا دې وروستو لیکي وتسقط بعذر البرد الشدید والظلمة الشدیده، یعنی احناف نے دا معلومه کی چې بالفرض ډیر زیات یخنیدان جماعت ساقط ته، جماعت ساقط ته، دا فقها او رایم دا یوازې دا حدیث او رای نه دا والی حدیث لږ زیاته دا کې چې 2 ساس کی باران کېږي نو هم دی صلو فی الرحال زیاته گئی. دا تسقط بعذر البرد الشدید والظلمة الشدیدہ، ډیر سخت تیاری. وذکر فی السراج الوهاج ان منها المطر والریح فی اللیلة المظلمہ. السراج الوهاج کتاب نوم دی، هغې کې دا لیکي چې مطر او ریح د شپې مظلمه کې دا هم ساقطی جماعت، واما فی النهار فلیست الریح عذرا، دا محدثینو په نظم دروازې هوا چې کوم دی دا عذر نه دی. نو بهر کیف دې مسله کې د فقها او د محدثینو آپس کې څه اختلاف نشته. البته کم خلک چې ځان ته عامل بالحدیث وي نو هغوی لږ زیاتې کوي، ځکه چې هغوی لږ معمولی باران کې بس بانه لټوي او خلک معاف کوي د دې نه. معاف کول نه دی پکار، دا واجب دی، واجب د پاره سو عذر واقعي پکار دی، یعنی سنت نه دی چې سنت وي نو موږ هم لږه بډه سسته کړو چې خیر یو شی چې واجب وي او ته یو سړی د هغې نه یو طرف ته گئے نو کم سے کم هغه عذر والا واقعي ثابت کا کم چې شریعت غواړي، نو ٹھیک ده. حدثنا اسماعیل بن عبداللہ بن اویس 226 ہجری کی وفات تے. دا حدیثم دید سیدنا دید امام مالک رحمہ اللہ نا، مالک بن انس بن مالک، اور نقل کی دے ابن شہاب نا، ابن شہاب زہری چور دا منگوایو محمد بن مسلم بن شہاب زہری. دا حدیث په جامعینو کې بنیادی جامع ده، او ډېر افسوس سره موږ دا خبره کوو چې کوم امین حسن اصلاحي صاحب دی هغه د رفض په زمره کې اچولی دی چې دا رافضي دی. ډېر لوی ظلم یې کړی ده. اصل کې کوم خلک چې د حدیث نه انکار کوي که نه، نو د هغې هغې ته لومړی سړی چې هغه ولاړ دی هغه ابن شهاب زهري دی. درې دا مطلب نه چې مخکې نه حدیث نه لیکلی کېدل. معرفت علوم الحدیث کې ما بے شمیره تاریخي شواهد خو لیده دی چې صحابه کرام بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخکې احادیث لیکل، ان ګنت حوالی دی په دې، خو د دې باقاعده منظم شکل دا د حکومت زیر اثر ابن شهاب زهري شروع کړو، او دی وجنا خلق منکرین حدیث خلق دا خی کنا چې دا تر 600 کالو پورې او 300 کالو پورې او 500 کالو پورې احادیث نو 600 کالو پورې نو دارستو جوړ شي، دا دروغ وي. په دې خلق متنفر گئی. حاکم صاحبان عمدہ کا اصلاحی صاحب دی لګي چې یو سنت دی او چې کوم دی حدیث دی، سنت د مخ کې نه روان دي او حدیث 60 هجری نه رستو جمع شوی دی.
مال ته کتاب پیش کړه دا روحاني خزائن کې د مرزا غلام احمد قادیانی خبره ده. د دې سټیشن دغه دی کتاب شته ما سره او څه وخت وروړو د هغه به ځان سره ولیکئ هغه یعنې فوټو ځان سره واخلئ. دي چې سوی د سنت او د حدیث فرق دا د مرزا غلام احمد قادیانی دی. اهل حدیث ډېر تنقیدي خدا دی ورته نه معلوم دا به دې زمانه زده کوي انشاءالله. دي ډېر سخت تنقیدات کوي د دې د غامدي صاحب او د اصلاحي صاحب لیکن دا ځای ورته نه معلوم دا ونن نه ته ګورې خلک به اوس په مخه واخلي. روحانی خزائن کې ما سره شته کتاب مال ته پیش کړم مزل دا فرق مرزا غلام احمد قادیانی او د هغه استاذ چا چې به لیکل کول هغه دپاره حکیم نور الدین د بهرې دا د هغې رایه ده او دا رایه د سر سید هم ده. دا د هغې خلقو رایه نه ده چې حدیث حجت ګڼي دا د منکرین حدیث رایه ده. او دیو جنا په دې د اعتراضات چې راځي جاوید صاحب دی باندې یا په اصلاحي صاحب باندې د دې وجه دکه چې دا رایه د قادیانانو ده دا د مسلمانانو نه ده. او دې د چا نه اخیستې ده نو دې خو ښکاره ده چې کوم عبارت د لیکلی د روحاني خزاین عبارت به ته ټیلیږي یو بل سره نو ته ما ته پوهېږې د کا کی فرق هم نشي کولی. یعنې دې بلکل منو عن هغه اخیستې ده او لیکلې ده خو دې د چا په شاه لیکلی یعنې څوک د دې تایید کوي. خو دا کراچۍ کې یو علمي ګرانه ده علمي کورنۍ ده لیکن بس دا الله لاس کې دی هدایت او دلال. مولانا حبیب الرحمن کاندهلوي دا یو ډېر لوی خاندان دی کاندهلې نه راغلي دي دا ظالمان منکرین حدیث شوي دي. دې خلقو ته یو سړی امام زهري ولاړ دی او دویم هغه سړی چې هغه دې لرې که نو حدیث به ختم شي هغه امام بخاري دی. او دې وجه نه دې ټولو خلکو ټول زور په دغه ځای ختمېږي چې کوم سړی تنقید کړي نو په بخاري به کوي اشورو به دا کوم ځای نه کوي چې جي امام بخاري معصوم خو نه و که نه وی هغه نه و خو ته خو هم نه یې که نه دی ثابتول دا غواړي چې زه معصوم یم زه اعتراض کوم تم معصوم نه وی ستا خبره او مونږ ګورو که نه. یو سړی چې هغه یو داسې خبره کوي چې هغه په 1400 کاله کې چا نه ده کړې و دې خبرې ته شاذ وایي. ابن تیمیه رحمه الله لیکلي چې دا شاذ کم سړی کارونه کوي که نه دا سره انسان نه دی دا دې څه کوي دا څوک پیش راو دی په دې کې. خو دا امام زهري دی ډېر زیات خرابوي زما په دې هغه سره خبرې هم شوې وې اللباب چې مونږ چاپ کوو لومبي ځل دویم ځل باندې کې زما د سره ملاقات شوی و اصلاحي صاحب سره هلته دی لګیا شو نو وی چې زهري چې کوم دی دا شیعه رافضي دی نو وایي الله ته وګوره څه وی ته چې دی زهري بالفرض رافضي شو نو بیا هېڅ څوک په محدثینو کې نه پاتې کېږي او دی رافضي دی هم نه. زهری کو کوفے کی ہوا تک نہیں لگی دا ہے استاذ دا کوفے نشتا کوفے دا تلے نه دا سره کنه رافضی شه ادرو غوي خلق لستلی ندی مطالعه نشتا دا حدیث یو حدیث ته پای کې بالفرض امام زهری راغی او دا غي د وجه ته حدیث کندم کې نبی او دا سره څه پاتې شي یوازې صحیح بخاری وګوره د امام زهري څومره روایت دی صحیح مسلم وګوره د امام زهري څومره روایت دی بل دا چې یو حدیث خو به تر زهري د وجې کنډم کې خو آیا د حدیث یو طریق وي د زهري چې کوم روایت دی آیا د دې مطابق نور موجود دي که نه دي موجود د حدیث علم دا سب ټیپر مولی نه دي چې انسان چې کوم دی نو هغه د داسې قسمه څه خبر وکړي. علم الحدیث دې لحاظ سره ډېر مشکل دی چې یو حدیث د هغې روات د هغې طرق هغه ټول معلوم کړی شي هغې به ته خبره کوې نو کم خلک چې په دې باندې بحث کول غواړي یا بحث کوي نو په کار دا دی چې هغې ته دا ټول څیزونه معلوم وي نو دا بیچاره خو محدثین هم نه دي څه وایي دي نو
इब्न शहाब नकल गई तो महमूद बिन रबीनख इब्न शहाब मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शहाब नुमेर 125 हिजरी के वफ़ात शेर है। और अगर नकल की तो महमूद बिन रबीना महमूद बिन रबी बिन सुराका बिन अमर 99 हिजरी के वफ़ात शेर है, अंसारी है। अगर वही इत्बान बिन मालिक इत्बान बिन मालिक सहाबी है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इत्बान बिन मालिक बिन आमर बिन अजलान बिन ज़ैद तूफ़िया फ़ी खिलाफत मुआवियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सन वफ़ात नहीं मालूम, ख़ुद सैयदना मुआविया दौर खिलाफत की वफ़ात शेर। कान यउम्मु कौमहु वहुव आमा दबा दखपल कौम इमामती कोला हाल दे आमाओ लुंदो नाबीनाओ खलक पदे बहस कई चेहरा लुंदी ना पाक पलित न पुएगी बता जो तड़ाने नहीं ले पोश में स्ताइस तजर्बा निश्तर दा सड़ांदे या बाद लतीफ़ी अगा ढेर अजीबा अजीब शिपो देवबंद के हुआ तब हकीम नाबीना वे अगर ढेर ज़्यादा नबज़ बांधे ढेर ज़्यादा पोयो ढेर ज़्यादा नब्बाज़ो इलाज बेली का नबज़ बाने बेगोते के खोदे अलबत्ता ज़राना पनबज़ बेगोते न के खोदे ढेर मुत्तकी वबेदा गुनाह कारी मात खल्क़ ब्या पागा तजर्बा कोला तो जना लास्ट तब तार बहुत तो पे गुते के हो ना गए ना बागा मालूम होल सिर्फ चापे तजर्बा को मे खपे दे तारा चोलो अकले ओढ़ो आजो का तो ये खा बुताओ और का दगम नाबीना हो नाबीनागान हो भला नाबीनागानी फ़िक़्ह के दा मसले लिखे च नाबीना बस मुझ मकरूह है बस खल का नेक नेक कई बख हालांकि हर नाबीना पसे मुझ मकरूह है च हर नाबीना पसे मुझ मकरूह है न रसूलुल्लाह सल्लम चिकला सफ़र लबतो ना अक्सर व बेशतर बे अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम इमाम को बखबल देवान रसंग फ़िक़्ह आगे सर गैर मोहतात नाबीना लफ्ज़ आया जो सड़े नाबीना दे और गैर मोहतात न बेशक मकरूह थे योदा से नाबीना रे चागा ख मोहतात थे यानी सफ़ा ज़ीर अजीज़ मुखबल मामाजी अल्लाह रे बख हाफिज़ लुत्फ़ुर्रहमान से तलतलाई के लिए वालस्ते दादा वो ये अच्छे भैया जल पे और लाल लड़ ब्याह बात ज़रूरत न पे खे दो न कायद अदीना के हो दा दीना ना बलते आवाज़ रहा दा रूढ़ ने बे आवाज़ एक रस्कुल और दा खोपरे दा जिताब से उधर सलाम ओ को ओ बे पे जे फलाने रे ब्याह कहते लस के आला पसम मिलोश नुम नाखले और गम न कहना बताती तो फलाने तस नाबीना गानों में दारे जे नाबीना 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 वो है किताब बेमुंग लड़ा के दा फलान के ज़ेरो बात हम गरवड़ो दा देना दा जे दा देना दा जे अल्लाह बेदा से करते आ वो बिल्कुल मतलब दा से नाबीना गाने में दा असल की दबाद खल्को बाद कसान सर न लगी दा फ़िक़ही जुज़ियाल तफिट की जी प नाबीना पर से मुझ मकरूह है बा फतवा को जमून खल कुरान और हदीस ना मनी खुदा मुफ्ती से फतवा मनी ना मरज़ देगा ना ना आम मरज़ दे उलमा उम्दा मरज़ देख कि न कुरान मनी न हदीस मनी मुफ्ती से फतवा और गले दा न कायो फतवा रहा के बुजुर्गों ने अटोले काबिल कबूल ले खबर अदा से न दा खबर अदा च कम नाबीना एहतियात न गई न बेशक दब अखपल कौम ला इमामती वर कोला वह हुआ आमा हाल लाए दे पस्तर गुलुंदो नाबीना हो उदत रसूलुल्लाह सल्लम दाने ये तो मुझ मोर को ताब से मुझ मकरूह है अन्नहु काला ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूलुल्लाह सल्लम त खबर होकड़ा दे हदीस तफसील से कम दे सही बुखारी के 1186 नंबर बांधे हाँ जहाँ सर ब्याह हो अगर लुए हदीस थे मुफसल उगद हदीस थे
د رسول الله سلام ته ویلی یا رسول الله انه تكون الظلمه والسيل د شپې تیاری او سیلاب هم راغلی وانا رجل ضریر البصر او زه یو سړی ما سترګې مې نظر مې نشته فصل یا رسول الله فی بیتی مکانا اتخذه مصلا چې کله دغه شان حالت شي چې تیاری بالفرض زما سو قائد نه یا سیلاب راغلی دی او زه نشم پورې وته دا عذرونه ته وګوره کوم عذر دی باران خو ډېر وړوکی څیز دی د ړوندوالي د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت عبدالله ابن ام مکتوم له نه دی ورکړی دله یې ورکړی هغه له نه دی ورکړی هغه هم اجازت غوښته چې یا رسول الله کله کله زما قائد نه نو مالی اجازت راکا چې زه مونځ کور کې کوم ناول والا هغه اجازت ورکړو خو چې پیزار ځای ته ورسېد نو تپوس یې ته وکړو اواز اذان اورې هغه وی چې او جی اذان فاجب بیا راځه هغه له اجازت نه دی ورکړی دله اجازت ورکړی نو د دې کې وجه څه معلومیږي نو یو وجه دا معلومیږي چې شاید د ده حس د هغه حس د ده نه کم و د هغه حس چې کوم دی سیوا او د حس کم و یو دغه وجه معلومېدی شي او دویمه وجه دا معلومېدی شي چې د کور دومره لرې د مسجد نه چې دی اواز نه اوري ځکه چې هلته کې هغه علت دی چې ته اورې اواز هغه وي او نافرمایي ځن فاجب دا دوه جوابونه محدثین نه دی کوي نو دی وی زه رجل ضریر البصر یم فصل یا رسول الله فی بیتی مکانا نو راشه زما په کور کې په یو ځای کې مونځ وکړه اتخذه مصلا چې زه په هغې بیا مونځ کوم دا تبرک دی د نبي کې د غیر نبي د نبی تبرک خو هر مسلمان قائل مونږ د غیر نبی تبرک نه یو قائل تاسې لګیا یې بس لګیا ورپورې تبرک نه مني تبرک د غیر نبی نه یي دا لوی لوی خلک یې بس سولي کې معرف القرآن کې طالوت جالوت لاندې ولي که نه دلته څه شی ثابت شو مسله تبرک ثابته شو د چا هلته خو موسی هارون علیهم السلام ذکر دي دواړه انبیا دي دا سړی خفه کېږي دې خلکو عقاید پته نه لګي څه عجیبه عقاید دي توحید پخته نه دی توحید پخته زده کړه بدرت مه وایه ورته خو دا صحیح خبره نه ازوی هم دغه چلونه کوي د فلانکي قبر چې کوم دی متبرک دی او تریاق مجرب دی پلانې جلې ډینګې جلې هغه ته مسلمان یې هغه له هم لکه وتړله شیخ الاسلام ده سم کار دی بس شیخ الاسلام د شرک تعلیم ورکوي خلکو ته دا چا ویلي چې قبر فلان تریاق مجرب دې خلکو ته دا وایه بس د قبر په لار باندې خو شرک راته رسول الله وسلم په ابتدا کې خلک منې کړو چې قبر له ونه ځای جون د اخري حصہ کې فرمایل كنت نهیتکم عن زیارت القبور قبرونو ملاقات نه ما منې کړي وې ولې قریب العهد وې تاسو شرک ته نو زیلل شي الا فزورها دا ګیلې مونږ بې ځایه نه کوو دا په ځای ګیله کوو ته شیخ الاسلام یې پکار دا چې ته ستا په کتاب کې داسې قسمه څیزونه نه وي ته د شرک ترغیب ولې ورکوې دا خو شرک دی د شرک ذریعه ده دا نه پکار دلته کې تبرک ثابت دی لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ مسلمانان یو موږ د نبی تبرک تسلیمو د غیر نبی تبرک نه تسلیمو ولې دا عقیده ده عقیده کې قیاس نه او که ته قیاس کې نو قاس الملوک بالحدادین بنه کو د بادشاہانو قیاس به لوارانو نه کو کنه د قیاس دپاره بیا خو څه شی پکاري قیاس خو څه اصول دي کنه قیاس مع الفارق به هم دګی قاس الملوک بالحدادین یعنې ته انبیاء کرام قیاس کوې په حدادینو باندې اولیاء کار څومره لوی خلق دي دا صحابي مرتبې ته نه رسي نبي خو لوی خبره فصلی یا رسول الله فی بیتی مکانا زمونږ استاد محترم به دې نظر کو
چې زمونږ خلک کور جوړ کړي نو هغه څه کوي ختم پکې شروع کړي ختم نه که ته خامخا وې نو څوک نیک سړی وګوره چې لاړ شي او تعالی هغه ځای کې لمونځ وکړي نه ورته مالي چې دا قیاس هم صحیح نه دی ځکه نبی او غیر نبی کې فرق دی نبی او غیر نبی کې فرق دی کہ سنت اتباع نہیں دا سنت نه دی دا خصوصیت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلی یا رسول الله فی بیتی مکانا اتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اين تحب ان اصلي راغه نه تپوسې تو ک تکم ځای کې غواړي ځال ته منځ کوم فاشار الی مکان من البیت کور کې یو طرف ته اشاره وکړه فصلى فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې منځ وکړه باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعه في المطر تابل سوال له بل باب دے ٹھیک دے اجازت خو ملو شو چې باران ډیر زیات شدید دی یخنی ډیر ده نو کې بل فرض سړی کور کې د عذر د وجې منځ کې نو ټیک ده صحیح ده خو بل فرض جماعت کې هم څه خلق شته بل فرض جماعت ته خلق راغلی ټول خدا سے نہیں چې عذر لټي نه جماعت ته خلق راغلی دی نو امام دی له امامتي ورکولی شي که نشي ورکولی د دې نه به اوس مسله واضح کېږي چې آیا دا لازمه ده چې سړی دی بالکل 2 څاڅکي باران وریږي دی لمونځ پرېږدي په جماعت کې نه مسجد ته راتلل پکار دي آیا مونځ کولی شي امام هغه چاته چې حاضري په مسجد کې په دغه شان حال کې دا کوم چې مونږ وویل وهل يخطب يوم الجمعه في المطر او چې باران وي ته جمعې مونځ به کېږي که به نه کېږي دا بالکل دا اپوزټ باب ده یعنی باران محض باران باندې مه جوړوه چې شدید بارانی شدید سردی انسان پکې بار راوتی نشي ګلی دومره ده تا سره اسباب نشته دی سامان نشته دی ستا لار خرابه ده دا ټول جمع کنه بیا امکان شته دی لیکن محض بانه نه چترې هر کور کې شته بارانې هر کور کې شته لارې کوڅې پخې دي د شپې تیارم نه دا عذر نه نن سبا څه زمانه کې به یا که اوس هم داسې علاقې چې هلته واقعي دا څیزونه شته نه بېشک عذر دی خامخا جماعت پرېښودل ایمان نه ګواره کوي چې خامخا دې سړی معمولي عذر د وجې پرېږدي حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي دته وایي 228 هجری کې مړ دی هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړو حماد بن زید بن درهم 179 هجری کې وفات دی هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړو عبدالحمید بن دینار ابو زید البصری الزیادی تاریخ وفات نه معلوم هغه ما حدیث اورېدلی او د عبدالله بن حارث انصاري نه او هغه وایي موږ ته حدیث بیان خطبنا ابن عباس فی یوم ذی ردغ دا ګوره صحابي عمل شوس موږ ته خطبه ویلې وه ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہما 67 ہجری کے وفات شوی دی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د تر زوی دی ترجمان القرآن دی رسول اللہ علیہ وسلم د حق کې دعاګانې کړې فی یوم ذی ردغ الردغ دا ډکشنری کې څه ته وایي الطین والوحل الکثیر والوحل الکثیر ډېرې خټې او موږ چکړ وایو نوی نسل چکړ نه پېژني که نه دا پخوا به وي هغه لطیفې به هم خلکو ویلې چې ماشوم سکول ته لیټ راغلی و که نه استاد ورته یې وویل لیټ راتلی به چې خوا مې کې وده نو خویدم مخ بیا څنګه راورسېدی بیا مې کور ته مخکې سکول ته مې شا کړه په دې طریقه راورسېدم دا و پخوا دا تر پنډی پنډی خو مونږ هم لیدي دي خپلو کلو کې او چې اکثر به څاروی په لار کې ونښت که خښ به شنه بس بیا به ډېر مشکل کار و هغې ته وحل وایي وحل چقړې سخا سیز دی په من سخا موی دي
نو مونږ ته عبدالله ابن عباس چې کومه خطبه ویلې وه نو فی یوم ذی ردغن هغه ورځ داسې وه چې ډېرې زیاتې چقړې وې پکې خطبه یې ویلې وه بېشک خو جومات کې خلکو ته ویلې وه خلکو ته اجازت ورکړو فامر المؤذن لما بلغ مؤذن چې کله ورسېده حی علی الصلاة هغه ته حکم وکړو قل الصلاة فی الرحال حی علی الصلاة مو وایا خلک مه راواړه جومات کې چې کوم دی دا ټیک دی بس دی له لمونځ ورکو ای په ځای وایا الصلاة فی الرحال مونځ پکې جاو کې فنظر بعضهم الی بعض نو خلق یو بل ته وکتل باید سنتونه زاړه شي که نه خلقو ته پته نه لګي ته به سنت کې خلک وي دا بدعت وکړه نو داسې زمانې نه دی الله مونږ ساتي ښه دا لا هغه زمانه نه ده داسې ځوانان اوس هم شته دی چې هغوی د دې پروا نه ساتي او سنت بیانوي هغه زمانه اوس نه ده دا کومه چې رستو به راځي هغه زمانه به یې چې هلته کې سنت د بدعت ځای ونیسي بدعت د سنت ځای ونیسي الحمدلله هغه دور لا نه دی مختلفو ځایونو کې مختلف د حدیث علما شته دی او هغوی سنتونه ښیي چې دا سنت دی دا سنت دی دا سنت خو بهر کې خلک ناشنا و داسې ډېري سیده عایشه صحابي وفات نو وی فرمایل جنازه ته چې کوي نو مسجد ته راوړه تیرا پاز په مونږ وګم نو الته کې خلکو ته ناشنا لګېدلې وخت او دا کم خلک چې هغه په جماعت کې د جنازې د کراهت قایل نغي سوی دا خلک سوکو دا جی صحابه وو چې صحابه نو پته ولګی دا چې اغیم دی نه دی خبر نو لہذا جماعت کې جنازې مونږ څه شی دی مکروه دی الله تعالی عقل درکړي د سیدنا عمر جنازه کم ځای شوی وه او د سیدنا ابوبکر صدیق جنازه کم ځای شوی وه عجیبه خلک یې تاسو د دې نه دا استدلال د کم ځای صحیح دی دا ځان ته هوښیار وایي چې جي دا چې شوي دا څوک دا جي ټول صحابه چا وی چې صحابه څه حجت سره په دې باندې یو څیز یېرېدلي کله یېر شي یا څه ناشنا وګڼي نو ناشنا به هغې ګڼي چې دا عام عادت نه و خاص عادت و خو دا خبره کول چې جماعت کې جنازه مکروه ده دا دلیل غواړي یو زموږ د خلکو خیال دی خیال لري چې هلته کې د جنازهګاه نشته هلته ځای نشته عذر دی جی نو خدای چې سړی لاړ شي حج عمرې نه بیا ورته پته ولګي چې هلته کې جنازهګاه جوړېدی شي که نه شي جوړېدی آیا مکه مکرمه مدینه منوره کې داسې ځایونه نشته چې جنازهګاه جوړ شي دروغ ولې وایه اصل دا چې سنن ابي داود کې حدیث دی حدیث دا دی چې من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء له دا حدیث دی دې حدیث معنا داسې وکړي چې چا په جماعت کې په جنازه مونځ وکړو نو د لپاره څه اجر نشته حالانکه دا معنا هېچا نه ده کړی پاکستانیان یې کوي هندوستانیان عرب نه کوي دا معنا نه چا د عربی کتاب دا معنا کړی ده ټول بالاتفاق دیږي دلته له د علیه په معنا ده فلا شیء علیه په دې څه ګناه نشته او دا عجم دی نو عجم سره څه کوو کوم ځای چې اعتراض راځي به د عجمې د وجې راځي دې حدیث کې نور څه وجه شته یا نشته او ځان له خبره خو دلته کې بالاتفاق لیکي محدثین چې لا شیء له یعنی لا شیء علیه خبره ده غدا علمی غلطی کوي دا غي نه یو لوی شی جوړ کړی یو هوا یې جوړ کړی حی علی الصلاة مو آیا بلکې وایا چې الصلاة فی الرحال خلق یو بل تو قتل فکانهم منکرو گویا کہ خلق دا ناشنا و لگے دا خلق تا ناشنا لگی دا مونگا حدیث سی گورو بدا الاسلام غریبا وسیعودو کما بدا فتوبا للغربا الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی من بعد اسلام چې شروع کېده ډېر ناشنا و
او ډیر زر د دی به ناشنا شي. خپل خلک کو ته هم نه معلومه، سنت نه پیژني خلک. بس چې دې کم ته سنت وي نا سنتي، او چې دې ته کم نه معلوم نا سنت نه، دا مرض ده. فتوبى للغرباء، خوشحالی دی د غرباو دپاره. الیدیسو کې وډه ډله دی ځان ته څه وایي؟ غربا الیدیس. دا فرقه شوه، دی نه روځې دی جنجټ نه، فرقې مه جوړوئ. بس سیدھا ساده مسلمانان شئ. بس قرآن و سنت ته دعوت ورکئ، قرآن و سنت ته لچک وساتئ په مسایلو کې. اجتهادي مسایلو کې زور مه کوئ، مجتهد فی مسایلو کې زور مه کوئ. ته چې په کوم قانع هغه واخله، خو فتوی مه لګوئ چې ستا مونځ نه کېږي او د هغه نه کېږي، دا شی پرېږده. ته چې په کوم څیز قانع هغه واخله. دا مې یوه فرقه شوه. بس الیدیسو کې پکار دا و چې فرقه یو نه وي، او قرآن کې تقسیم دي، مرکزی الیدیس و مرکزی جمعیت الیدیس و فلان فلان فلان. دې ځان له یو تاریخ ده. او که تاسو معلومه د بیخ خان کې یو سړی دی کشبر خان نوم دی، هغه سره کښېنه تاسو ته به هغه وښایي. هغه هلته په مکتب الدعوه کې، اوس کوم ځای نن سبا مکتب الدعوه د سعودي کې، هغه هلته کې ډېر ذمه دار افسر دی. نو تا ته به ټول اصلیت وښایي کاغذونو کې چې دا څه دي. هغه الیدیس جوړ شي چې هغه عامل بالحدیث، دا نه دا کوم چې جمعیت الیدیس او جماعت الیدیس او فلان او فلان او فلان، دې جنجټ نه وځي. حدیث باندې عمل وکړئ. بالکل دا شی پرې، دا ډېر غلط څیز دی. دا په فرقو کې د نوې فرقې اضافه ده. اچل مه کوئ. دین د استعمال نه کړی شي د خپل فرقه وارانه څیز دپاره، غلط څیز دی. فتوبى للغرباء، نو غربا څوک دي؟ الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعد، چې هغې زما هغه سنت سموي چې خلقو هغه برباد کړي. د جملې باندې سوچ وکړه. یو ځای کې یو سنت جاری دی، تا ته ښه پته چې دا هم سنت دی، ته بل سنت جاری کول غواړې، نو د عوامو منځ کې هغه سنت مه جاري کوه. که دا یو بدعتي نو بیا پې ودرېږه، تاسې ټوپونه پې وواسه مجدوالی شي. لیکن چې تا ته مطمئن یې چې بھائی دا هم سنت نه ثابت دي، نو عوام هغې له شکونه مه پیدا کوه. عوامو ته قول سالم ووایه، چې همداسې مدد ته کوه. ټیک ده چې ته خامخا وایې، نو اول خلکو کې شعور پیدا کړه. نو شعور به هغې پیدا کېږي چې ته یو معاشره کې پاتې شوې 10 کاله 20 کاله 25 کاله، او ستا څه مقام وي په هغې معاشره کې، نو خلک به ستا هغه سنت بیا تسلیم کړي. دې ته شاه ولی الله عصبیت وایي. یعنی هر انسان کې دا فطري طور یو خبره موجود ده چې دی په هغې خلقو پسې ځي چې هغه لوی خلق وي. تاسو وګورئ د یو امام زوی وایي، هغه به اړو څه ویلی نه وي، خلک هغه ته استاد وي او تپوس ته کوي. دا ولې؟ دا فطرت کې پرته ده. یو سړی دمګري دمونه چې د هغه هر زوی خلک ګڼي چې دله هم دمونه ورځي. دا فطري کمزوری دي انسانانو کې موجود دي. اول دی یو سړی په خپل معاشره کې ځان له مقام پیدا کړي. مقام په یو ورځ نه پیدا کېږي، دا خدمات غواړي، دا محنتونه غواړي. چې کله ستا مقام پیدا شي نو بېشک خلک به ستا خبره تسلیموي. بیا نو زمونږ خلک د یو سنت به ژوندی کوي، بېشک په دې په چا حمله نه کوو، لیکن مقابله کې هم سنت موجود وي. دی ورته وایي دغه پرېږده، دا بل شروع کړه، دا مسله پیدا کړي. نو چرې به دا چل نه کوي. زمونږ تربیت دغه نه دی، دا تربیت نه دی زمونږ. مونږ هغه بدعت رد کوو چې د هغې مقابله کې سنت موجود دی. یو سنت موجود دی، بل هم سنت موجود دی. نو مونږ خپله الحمدلله شعور پیدا کړی دی. خلق پوهېږي په هغې چې دا هم سنت دی، دا هم سنت دی، دا هم سنت دی. خو دا ټایم غواړي، دا د یو ورځې کار نه دی، دا کافي وخت غواړي. کم سے کم 30-35 سال غواړي. 30-35 سال پس به چې کوم دی نو دا شعور بیداري خلکو کې. خوله کې اور مه وړئ، ها،
ته گزاره کوي خلق قسموي او ایمان ته راولي لګ د نرمه مظاهره کوي خلق بد وګڼل پای باندې فقال کانکم انکرتم هذا ورته تاسو ته دا ناشنا لګي ان هذا فعله من هو خير مني یعنی النبي صلی الله علیه وسلم تاسو دې ته بد غنئ یقینا دا کار هغه چا کړو چې زمانه غوره دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم انها عظمه دا انها سمانه ده چې جمعات په باران کې کور کې مونځ کول عظیمت ده صاحبان دا وانه کوي ایس محدث دا وانه کوي انها معنی الجمعه عظمه دا دوکې گئی دو ساس کی وریږي زما په دې خبرې شوي خلکو سره څنګه په دې زما پاره خېږي بیا لکه دوکه ولې ورکوي خلکو له چې جی باران وریږي نو کور کې مونځ کول چې کومې دا عظیمت دی حاله دا معنی اس محدث نه کړی انها عظمت ای الجمعه عظمت جمعه دا ځان عظیمت دی جمعات کې خلک جمع شوی دی بېشک څه خلک د کور کې وو کې ماسپښین مونځ به وکړي لیکن جمعات کې چې کوم خلق جمع دی د جمعې مونځ وکړي ځکه چې جمعه ځان له مستقل فرض عمل دی حدیث مطلب دغه دی دا نه مطلب چې هغه عظمت دی وانی کرهت ان احرجکم او زه دا بد ګڼم چې تاسو په تکلیف کې واچوم باران شدید دی تاسو له شریعت اجازت درکړی دی نو تاسو کور کې وکړئ موږ به په جماعت کې وکړو بس خبره ختم شوه وعن حماد عن عاصم حماد بن زید بن درہم اگر نقل کی دا عاصم نا عاصم نقل کی دا عبداللہ بن حارث انصاری نا اگر دا ابن عباس تا نحوہو اگر پس اگر وی چه غیر انہو قالا اگر داویل چه کرہتو ان اؤسمکم ما دا بدو گنل چه تاسو پا گناہ کے مبتلا کم یعنی کم چې بار خلق و اغیه خبر کل ما ستاسو په گناہ کې مبتلا کول بدو غنل څنګه گناہ بوا فتجیئون تدوسون الطین الی رکبکم تجیئون تاسو په ناخوشی راتلې تاسو په تنگ دلې راتلې تدوسون الطین او تاسو په ډوبې په خټو کې الی رکبکم تر خپل پندو پورې خټه دې معلومه کړه چې کومه خټه کې نه راتلل پکار دا نه چې ګیله پسلن دی جی عذر دی دا عذر نه دی الله بنده صحیح بخاری حدیث ده تدوسون الطین الی رکبکم دومره خټي که نه نو بېشک بیا مراد عمل بالحدیث دی ته نه وایي چې 2 ساس کې وشو ته بس کور لګیا شه جي دا عمل بالحدیث دی ته حدیث خو پوره ووایه دا عبداللہ ابن عباس ډیر سختۍ سره دا خبره کوي او ډیر سختۍ سره په دې عمل کوي حدثنا مسلم بن ابراہیم 222 ہجری کی وفات شوی دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو هشام بن ابی عبداللہ سمبر چې ورته وایي 154 ہجری کی وفات دی عن یحییٰ بن ابی کثیر صالح بن متوکل نومې دی 129 کې مړ دی عن ابی سلمة دا ابو سلمہ سوک دے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف دے 104 ہجری کی مڑ دے او دا امزول تقریباً ہم عصر دے د سیدنا عبداللہ ابن عباس بعض خلق اللہ مرتبه ورکی عبداللہ ابن عباس اللہ مرتبه ورکڑے وقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا وجہ دا سیب چکمو دا با سر اکثر نہ لگی وقت مناظرے بے اوسر کولے کان یناظر ابن عباس و یماریه مناظره د حق د پاره خد جوش دیکھ صاحب نشتا
مناظره پکار ده، هم مجادله نه ده پکار. پوه شئ زمونږ علما د مناظرې نوم اورېدلی، کوي مجادله دومره ژبه یې راوتي توکاڼي چې کوم دی نو څه په وخت کې بهیږي او څه په دلته بهیږي او دی به د حق احقاق وکړي. یخ دماغ سره خبره کوي خلک چې سړی رحیب الصدري دلیل سره خبره وکړي خبره سموي. حافظ ذهبی رحمه الله تاریخ الاسلام کې لیکلي دي چې کان یناظر ابن عباس و یماریه فحرم بذلک کثیرا من علمه. د دې وجه نه دی د خپل علم نه محروم شو، د علم کې څه برکت پاتې نه شو. دارو خلک د تیږې نه بار نه ګرځي چې بس مناظره کوم او رایا او اوس خو مناظرې نه بلکې څه کوي مباهلې کې راځه مباهله کوي لکه دا آخري سټپ دی. یعنې دومره علما راوغورځېدل. د علماو کار همیش دپاره دا وي چې هغه خپله دعوه پیش کړي، په هغې د قرآن او حدیث د دلیل پیش کړي، د اجماع امت نه پیش کړي او که د یو امام مجتهد اتباع کې دلیل کې پیش کړي نارم پیش کړي. بس خبره پوره شوه. اوس خلک دا مني او که نه مني دا د ذمہ داري نه ده. په دې طریقه باندې کار کول پکار دی. که سړی جواب هم کوي نو په داسې انداز کې وکړي چې ځان ته نه ودرېږي. چې ته په یو سړي ذاتي حملې کوې نو ستا په خیال ستا د پلار زوی دی خو تا به هم د مری نه ونیسي. دا انداز غلط دی. قرآن چې څه ویلي دي نو هغه شانتې وکړه. وجادلهم بالتي هي احسن. لهجه کم سے کم نرمه ساته، سمه خبره کوه. خو ته خو داسې هر څه وکړې چې بس بالکل کشتی وسودی چې دی چا مونځ نه کوي او دا فلانکې شی داسې دی او دا داسې. اجتهادي امورو کې خلک کشتی نه سودی، گنجایش پرېږدي. یو منسوسي څیز دی، په دې خبره هم ځان پوهول پکار دی. یو منسوسي حلال حرامي، یو اجتهادي حلال حرامي. مونږ چې خپل استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمه الله نه سبق وی ډېر پخوانی خبره نو دا تپوس به ترې مونږ کوو چې دا څیز خو د امام وایي پر حرام دی نه دا څنګه چل دی نو هغه یې په دې علما هم نه پوهېږي. یو اجتهادي حلال حرامي، یو شرعي حلال حرام دی. اکثر علما به څه وایي تا ته تلفیق یو تپوس ما چا کړی یو شاګرد چې جي فقها خو لیکي چې تلفیق حرام دی. تلفیق څه ته وایي چې یو رایه ده یو راواغسته بله یې د بل راواغسته بله رایه د بل راواغسته حرام دی. نو ما ګوره مسله د غلطه خولی. تلفیق بالکل حرام دی، خو هغه دا چې سړی سهولتونه ګوري خپل. لکه د فلانکي په مذهب کې دا سهولت ته نالته ناغه راواخلی، د فلانکي په مذهب کې دا سهولت ته نه راواخلی، د فلانکي مذهب کې دا سهولت ته دا حرام دی راکار. لکه دا خواهش اتباع ده او دا نن یو دوه ګروپه کوي تی کار هم نه کوي. بس تلفیق به کوي او په سهولتونو کې کوي. دا جایز کار نه دی. بعضې به تا ته دا وایي چې دا ګوره ته فلانکې څیز ته خو وایې چې دا داسې دی خو دا د فلانکي په نیز باندې حرام دی که دا خبره صحیح. دا سوال د ډېرو خلکو ذهن کې کټکاوېږي پوهېږي به نه. و د یې لنډ جواب دا چې یو شرعي حلال او حرام دي. زنا حلال ده که حرام ده؟ حرام ده، قطعي حرام ده. دې کې دویمه خبره نشته. لیکن اس خوړل حلال دي که حرام؟ و دلته کې چل نه ورځي خلکو له ته چا پنیز حلال دی چا پنیز حرام. جواب دغه پکار دی. څوک حلال وي څوک حرام وي. څوک چې حرام وي هغه د هغې قول صحیح دی نه. که بالفرض مونږ هغې ته صحیح هم وایو نه خو اجتهادي طور هغې حرام کړی دی. په اجتهاد خو یو شی نه حرامېږي. یو شی حرامېږي په شریعت یعنی په نص قطعي. دا علمی خبره ده په دې خلک نه پوهېږي چې جی دا امام حنیفه رحمه الله فرمایل چې اس حرام دی. نو سوال دا چې آیا امام ابو حنیفه ته شریعت دا اجازت ورکوي چې دی یو څیز ته حلال یا حرام وایي؟ توحید څه تقاضا ده؟ اوس چل نه ورځي وله. تحلیل او تحریم دا د الله حق دی، دا د رسول حق هم نه دی. دا خبرې مه کوئ، دا غلطه خبره ده.
دیتے اجتهادی حلال حرام وی کته په دې مطمئن چې دا اجتهاد ما ته صحیح ښکاري تا هغه تسلیم کا تا څوک نه منې کوي دا غلطیونه کوي چې ته هم مه کوه یو سړی وی داسې چې بھائی ما ته د امام حنیفه رحمه الله دا قول غوره ښکاري زه په دې عمل کوم کوي نه خو دې کې بل طرف ته گنجائش وساته گنجائش دا چې بل څوک حلال ګڼي چونکې شرعي خو نه دی که نه اجتهادي دی لہذا د ګناهګار مه وایه دا غټه خبره ده په دې ځان پوهېږي په دې اکثر علما نه پوهېږي ځان پې شپېلېږي دغه شان دا امام غزالی رحمه الله په احیاء علوم الدین کې یو لیکلی دي او دا ما ډېرو ځایونو کې پیش کړم دی یو سړي نه وینه وبهیږي او داسې اشترې وینه ته وبهېده او داس مات ته کمات نه دی دا احنافو دا مذهب دی چې اودس مات نور ائمه وایي اودس مات نه دی او دا اجتهادي مسله شو دا منسوسي مسله خو نه ده دا اجتهادي مسله ده د ماتېدو وجه سره ماتېدو وجه هغې دا لیکي د احنافو په نیز چې چونکې دنه وینه بهېدلې ده او وینه حرام ده او د حراموالي وجه د دې پلیتوالی دی په دې وجه اودس مات نور ائمه وایي چې نه وینه به وینځو اودس لازم نه دی صحابه کرام هم وینه وینځله اودس به نه کوو حرام ده لیکن د هغې د حراموالي علت اجتهادي دی احناف د هغې وجه پلیتی وایي او نور ائمه د هغې وجه حرمت او احترام وایي نو اختلاف اجتهادي شو که نه شرعي شو اجتهادي اختلاف شو اوس دې کې د عبدالله ابن عباس مذهب دا دی چې د یو سړي نه وینه وځي نو هغه به اودس نه کوي دا د سیدنا عباس هم رایه ده او دا د امام شافعي رحمه الله مذهب دی چې د باندې اودس لازم نه دی دا ټول کتاب الوضو کې امام غزالی رحمه الله لیکلي بحث اخر کې هغه لیکي چې که یو سړی دی بالفرض شافعي المسلک دی او هغه په یو حنفي پسې مونځ په دې وجه نه کوي چې دی حنفي چرته کې په نبیز اودس نه کوي په نبیز باندې اودس احناف جایز ګڼي که ناجایز جایز نور ائمه حرام ګڼي نو که یو سړی حنفي پسې په دې وجه مونځ نه کوي چې ممکن ده چې د په نبیز باندې اودس کړي هغه وایي دا دی غلطه کوي یو مونځ کوي ولې په نبیز دا اودس کېدو د نه کېدو مسله اجتهادي ده دا سړی معذوره کوي نه تو دارنګې یو سړی حنفي دی دی به شافعي پسې مونځ کوي که به نه کوي کوي به په دې وجه به دی مونځ نه پرېږدي چې دی شافعي المسلک دی هسې نه چېرته وینې ته بهېدلي او اودس یې نه کړی امام غزالي مني ټول خو خبره یې نه مني بیا دې لپاره هغه مثال ورکړی دی چې امام ابو یوسف با مامون دی هارون پسې منځونه کول اختر منځونه به یې کول که نه هغه ته چا وی چې ته د پسې مونځ کوې او دی خو عباسي دی یعنې وینه چې ته وبهیږي نو اودس نه کوي نو هغه ورته ستا څه خیال دی زه دا ووایم چې د عبدالله ابن عباس مونځ نه کېده خبره کم ځای ته ورسېده اجتهادي مسایلو کې گنجائش ته چې په کم مطمئن یې واخله بالکل پرې نه دی لیکن یو سړی ستا هغه رایې نه اخلي بله یې اخیستې ده ټیک ده بس په دې خلک نه پوهېږي سر پې ماتوي نو دا سړی چې محروم شوی دی د علم نه علم یې کم شوی د هغې وجه دا را چې ده به بېجا تنقیدات کول بېجا تنقید مه کوئ د مناظرې اصول لایي چې ته خپل دلیل پیش کا توکه مه ورکوه چاله اوس
اوس خلک دوکې ورکوي عبارات پټ کي یا عبارت راغستی بل تی پټ کي روان دی رستو قطع برید پکې وږي که نه دا دوکه دا مناظره نه ده نو بار کیف د ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف چې کوم دی کان یناظر ابن عباس و یماریه جګړه به کوله فحرم بذلك كثيرا من المه دی وی ما تپوسو کو دا ابو سعید خدری نه ابو سعید خدری نوم داغه دی سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ 63 ہجری کی وفات شعر فقال جات صحابت اغوی وریزرالا فما تارت باران اورید ادمر اورید حتی سال السقف چه چت رو بید وکان من جرید النخل د مسجد نبوی چت چې کما د کجورو د پاڼو نه جماعت ښه جوړه وی ټیک ده بېشک خو لکه د حلال حرام تمیز هم کوی که نه په لار هم کټه چولي هېڅ پته نه لګي څوک بغیر د منخ دا اچوي د غیر الله که څه دي او ښکار هم داسې ځکه چې جوماتونه آباد نه دي شاړ دي ډول و دې چنده منده کې لږ نه ډېر د احتیاط ضرورت دی لکه ستا علاقې کې وتا کېدلي چې خلک د باباګانو په نوم باندې څیزونه ورکوي و دې چنده کې دا یو شی شته دی او زما خپل ذوق دا وایي چې دا د جوماتونو کې د عباداتو دا رنګ چې کوم اکثریت سره خراب دی شاید د دې وجه هم دک ځای پاک پکار دی بله دویم د سوچ خبره داره چې هر سړی په کلي کې ځان له کور یوازې جوړوي که نه په چنده یې جوړوي قرض اخلي او هر سړی ځان له کور یوازې جوړوي خو د ټول کلي خلک ځان له جومات په شریکه نشي جوړولی زما په خیال لږ نه ډېر دلته وم دی بس یو عامه حوال و دی هر څوک چندې کوي مدرسو عالم لګیا یې چندې کوي مدرسه کې آبادی نه خلاصېږي البته خو د محتمم صاحب د زامنو ګاډي ډېرېږي که نه دا علمي دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي حالات ډېر خراب دي یو مدرسه ماته معلومه ده په هغې کې دا طریقه وه چې یو کمره پکې چې خان پیچته پرته وه څوک ایم پی اے یا ایم این اے چې به راته نو د هغه د مخالف پارټۍ بورډونه به یې په مختلفو کمرو لګول چې دا فلانکي جوړه کړې دا فلانکي هر یو به راته نو هغه یوې کمرې له پیسې ورکولې متمم صاحب په کلي کې بلا شي ځمکه اخیستل شروع کړل دا کار موږ نه خراب دی دې کې د ډېر احتیاط ضرورت پیسې د ډډه مګ دی زه چنده بالکل نه غونډم جومات لپاره یا مدرسې لپاره دا نه دي کول پکار خپله وس د سړي څه کېږي بس هغه دی کوي بس لا یکلف الله نفسا الا وسعها نور دې پرېږدي چې خامخا وایي نو د خپلو خاص ملګرو نه دي چې د هغې مدني معلومه یو په دې هم پوهېږي چې نظر د غیر الله پکې نشته دی فوقیمت الصلاة نو اقامت وکړی شو د مانځه دپاره ته د باران روزې نه او رسول الله وسلم په خټو کې مونځ کوي که نه دا عذر مه جوړوه که نه حدیث دا مطلب ده امام بخاري صنیع نه معلومیږي همداسې چې هغه محض یو جواز قدرې دی باران ورېده جومات ته نه راځي محض جواز دی دا نه چې پته ورته بډې وه اوس کوي خلک بډې وایي دوه منځونه یو ځای کول دی بډې والي هر وخت لګیا دی کړپ کړپې جوړ کړي لکه ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دا په خپل ټایم کې دننه فرض دی که تا د څه عذري د سفر نو ټیک ده وکړه بس یو د سنن ترمذي حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین وکړه من غیر سفر ولا مطر ولا عذر ټیک ده یو ځل په عمل وکړه صحیح ده که ته جواز وایي خو یو ځل نه چې ته ورته لاندې وځه بس هر وخت دا کوه جي دا سنت دی او دا نښه د حق غلطې خبرې دي ظلم کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام بخاري نقل کړی دا حدیث
चे कान मिन जरी नगल फ़ोक़ीमत सलात फ़राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारान वरीगे और रसूल अल्लाह सल्लम पर जुमात की मुंस कई सब ख्याल बारान दा से पछड़ा पोरेगा तो मखिन सा अलामात ही रहेगा नहीं दे बसो अखरा गली मस्जिद दा से औज़र न रहे खल को बदने और शे जो करे जी बारान दे जुमात त नज़म खा मा रसूल अल्लाह सल्लम उलिदो यसजुदो फ़िल्माए व तीनी च सजदे कोला पौबो के और पखटो के हत्ता रअई तो असर तीन फ़ी जबहतिही तरदे चमा द खौर असर दाग प तंदी मुबारक की मुलिदो दिन स मालूमेगी तो दिन दा मालूमेगी चे के बिलफरज सड़े जुमात के दे न दे दा मतलब नहीं चे गंदे प बारान के प जुमात की मुंज नहीं की जाता बिल्कुल मगवा ना बारान वरे दो से खलक जुमात के दे ना जुमात वाले जुमात की मुंजू की और नूर खलक दे बेशक को उज़र व्यूअर तो वाक़ई उज़र गणी नहीं पकोर के मुंजू की हद्दसना आदम इब्न अबी इयास 220 के मर्द है अगर वही हद्दसना शुअबा बिन हज्जाज बिन वर्द अल-अतकी तो दो वफ़ात शेर 160 के अगर वही मुंगता हदीस बयान करो अनस बिन सीरीन अंसारी 118 के मर्द है अगर इमाम रिदली द अनस बिन मालिक ना 90 हिजरी के वफ़ात शेर है काल यक़ूलो काल रजुलुम मिनल अंसार यो सड़ी पानसार के उवेल इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह दिनु मगस्तरे दा इतबान बिन मालिक हो आगा इतबान बिन मालिक कम चमख के ज़िक्र शेर वो देवी अगरचे परे सन्नस सरीह निश्त रहे सन्नस सरीह पे निश्ता लेकिन खकारी दासी दा इतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद दे अगर वेल चीनी लास्तती और सलात मा का ज तासरा मुज नशम कोले जमात सरा वजह मख के तेरा शेदा वकान रजुलन ज़ख़िमन और दे या ज़ख़मन मजबूत सड़े हो फसनाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन तो दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटे उगड़ा फ़दा इला मंजिली ही और दले दावत वर खपल कोर तख कला कला दावत कवल खीख मरगरी बोतल दाखन कही तहादू तहाबू बाने अमल करेगा ना पोश में आशुमान के गया मख तहादू तहाबू वनज़हा तरफ अल हसीर हाँ इला मंजिली फ़बसत लहू हसीरन ब्या इज़्ज़तम वर के एहतराम मिलमला रसूलुल्लाह सल्लम ते हसीर खोर को हसीर आगा शेर कम जरा अफ़गाना ना चाहिए ना आगा तो कपड़ी जुड़ी दन न पगे सो नरम शेपरू थी और बाद अफ़गाना हबल शांति मचेगा जो ज़्यादा हम नागा डर कट बालख्तुन उदास लाइब्रेरी वा माए डर डबल बोला ब्याह में मेरा राख कम जानता ता मैंने शो राख किया कि दादी कम सा चूली अगर जरा नरेशा कर बगे तुम रशे जो गड़ो बस ये खूब हमारा कहते कि फ़ायदादार है जब दा खलक बटोर पले अन्नास थी बस आगे ऐलान देगी यो शेख खोरई ना आगे तो हसीर वही पूजा के जोड़ता मंगवाई वनज़हा तरफ अल हसीर अब आगे उस अंडो दागे हसीर तरफ हसीर खोर को पूजे वे संडो और रसूलुल्लाह सल्लम ते वेल पदी मुंजु का फसल्ला अलैहि रकाते ने द्वरकात मुंजे पे को फ़क़ाल रजुलन मिन आल जारूद ले अनस आल जारूद के अनस तचावेल अकान नबी वसल्लम युसल्ली अद्दुहा आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद ज़ुहा मुंज को ज़ुहा मुंज बे को ले बयान कहो को ज़ुहा मुंज द कवलो ज़े चिकम दे आगा मस्जिद न रे लैसा बे मस्जिदन बल्कि आगा कोर दे और दे वजना अब्दुल्लाह ने उमर ने चाहता पोस करो चे खलक डेर कसरत सरा प हरम के लगिया दे और ज़ुहा मुंज कही क़ाल बिदअतुन सही बुखारी हदीस है अगर वेल दा बिदात थे सो मतलब इज़हारुहा फ़िल मस्जिद बिदात इज़हारुहा फ़िल मस्जिद बिदात यानी कल ये उसी द बुनियाद द सुन्नत वी लेकिन आगा द लवाज़िम व द वजह बिदत अडेरा बारीक खबर रख चाश्त मुंज कवल सुन्नत थी बेशक
लेकिन पट कवल सुन्नत थी कि तब मस्जिद के गए नोम पकारदारी अवल खो मस्जिद में कहो स्ता बखपल कोरी कोर के होगा खो कना आते चरता बार होते बिलफरज या सफ़र लेते ले या बल सिदी तो जुमात के बेशक हो कसु गुनाहगारे के पे ना खूब पटे होगा कहीं नहीं पढ़ते होगी बस चिकरा से नहीं का ना कहना न कहता मुझ पर बाना तरी हो रही होगा ना खबर है चिकई मुझ अखपा के तरह निवले रात पर रखी का ना वगैरह तो खबर ये तो मुझ न मना नहीं तरह दागे कैफियत न मना रकम जी गलत थे फ़क़ाल मा राइतहु सल्लाहा इल्ला यौमइज़िन अनस वही मा रसूलुल्लाह सल्लम नहीं लीदले चदा मुंजिकड़ी मगर नन रोज़े वनर कर हवा से इदाशा कर रखो या भले उम्मुल मुनीन कर रखो मुझ आगे कहो हुआ चाश्त बे कहो लेकिन पट बे कहो तो मंग बज़ियात न ज़्यादा दा वायु च कयो सड़े यौजल ख़ारिशी या द्वजल ख़ारिश होटी दा खोटूल उमर दा कवल लाजम दे ज़माने के दा यो मुसीबत शतरे च तहज्जुद खलक कोर न की बल्कि तहज्जुद मुस्लिम जमात तज़ीख हरमैन के कही दा चलो कहना कही अलता हाज़िही सलातुल लैल सलातुल बयूत तहज्जुद खुदा कोर मुझे अज़ान खुदा मतलब है जमात दरश अज़ान को मतलब है ये तवीक़ है बस पकार दाई च दा जुमा कोर के उगलिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दा सलातुल बयूत दा कोर मुंज दे मस्जिद को ना दे भला आम कैदरा च दे नारीना सुन्नत और नफल मुंज पर कोर के अफजल दे द खाना काबे और द मस्जिद नबवी पर मुकाबले के तो हदीस से पैगम्बर बयान हो कम दे बयान हो मस्जिद नबवी के बयान हो मस्जिद नबवी पर मुकाबले के द कोर सुन्नत अफजल लिख वो तहज्जुद हम सुन्नत लिखा और पदे जम को लमा न पोई गई जिला हेटोर सुन्नत वाल तक गई खपल जाए क्यों का अलतस्ता कोर खुनिश्ता लेकिन स्ता चिकम जैद बिल्डिंग अस्ता कोर दे बस अल्ता ना तैयार था वो देर साल दौड़ी मा राइतहु सल्लाहा इल्ला यौमइज़िन ज़ेबन दाड़ेश अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।